دا مسئله یاد کې ځان سره چې سو پورې قرآن نو راغلی پیغمبر علیه السلام نو راغلی نو په حضرت موسی علیہ السلام او په تورات باندې ایمان دا عند الله مقبولو چې هغه وخت کې بچا ایمان وروړه په تورات باندې او په موسی علیہ السلام د تورات په احکاماتو باندې د حضرت موسی علیہ السلام په ارشاداتو باندې عمل کوونکیو دغه مسلمانانو او دغه چې کوم دی خوخ دینو د موسی علیہ السلام نه بعد د حضرت عیسی علیہ السلام ته الله انجیل ورکو کوم خلکو چې په انجیل باندې ایمان وروړي دي د حضرت عیسی علیہ السلام په ارشاداتو عمل کړي دي دغه وخت کې دا وی د ایمان مقبول او اوی د نجات ذریعہ وا لیکن زمای عزت مندو نن کې یو سړی په تورات ایمان وروړي په انجیل ایمان وروړي په زبور ایمان وروړي په سل صحیفو باندې ایمان وروړي لیکن په قرآن باندې ایمان نشتا په پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نشتا دا کس دا مردود دی ټیک د تورات هم مني نبی علیہ السلام او فرمایل که چېرې حضرت موسی علیہ السلام په دې وخت جنګ دی وي نو د موسی علیہ السلام دپاره به هم زما اتباع زما د قرآن اتباع دا لازمي وه نو زما عزتمندو نجات نن سبا چې کم دی په دې دور کې نجات په ایمان کې دی د پیغمبر علیہ السلام په اتباع کې دی او په تابعدارۍ کې دی